قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې 3 بیماری وي، روحاني بیماری، 3 غټ غټ ګناهونه. یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې، دا کومارو او داسې ډاکه نه، یو غلی که نه چې په پټه د چا نه شی ووایي، بندرو کې د شپې غلو کې او چا نه په پټه شی ووایي. نه دا خو صفا د چا مخکې به پې نیغ ورتللو سامان به یې ته وړو، نو ډاکه به یې کوله، ډاډه و پې ښکاره به یې غلاګانې کولې. او دویم پکې دا ګناه وه چې دوی به ګناه پټه نه کوله، ښکاره به یې کوله. او یو دریمه خطرناکه بیماري وه په دې خلکو کې، لویه ګناه چې قرآن حکیم کې الله فرمایي دا غي ګناه متعلق چې دا ګناه د دینه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه وه کړی، دا د دوی نه شروع وه. هغه د هلکانو دا بدعملي الله دې مسلمانو ساتي. دا 3 بیماری په دوی کې. لوط علیه السلام لګیا دی او نصیحت ورته کوي، خو الله پې دومره فضل او احسان کړی چې د دوی کومې ځمکې وې د دې د علاقه د اردن او د فلسطین په منځ کې وه. بحر اردن د هغې په غاړه باندې د اردن او د فلسطین په منځ کې، او داسې آباد علاقه وه چې په لارو به خلک تلل نو د سیوانو د دې قسم میوو دا باغونه به و. که د دوی غلې خو بې زیاتې وې، ډوډۍ او غله او سبزۍ ترکاري خو ډېرې زیاتې وې، ځمکې آبادې وې، خو که دوی صرف په میوه هم خپله ګزاره کوله نو هر قسمه میوه د دوی په باغونو کې وه. یو شاندار علاقه وه. هسې د رب العالمین یو عجیبه نظام دی، چاله چې سزا ورکوي که نه او راګیری یې، نو مخکې د دنیا د نعمتونو ورته سیوا کړي چې سبا دا ونه وایي چې الله نو زه تنګ یم نو دا ګناه مې کوله. نه، دا نعمتونه پې فراخه کړي، ډوډۍ ورته زیاته کړي، میوې وله ورکړي، د دنیا نعمتونه ورکړي، نو چې په هغې نعمتونو مونده شي نو بس بیا رب العالمین راونیسي. د دوی د علاقې الله دومره آبادې کړې وې چې د دوی د انارو، د دوی د زیتون کوم بوټي نو د هغې هغه څانګې به د لارو په غاړه باندې ځمکې ته راښکته وې چې په لاره به څوک تلل نو ختل به نو، ګوتې به یې وروړې هغه میوه به یې ترې وشوګوله. داسې رب العالمین په دې احسان کړی او د میوو دا باغونه او دا آباد علاقه او سرسبز و شاداب سیراب علاقه باندې الله دا خلک اوسېل. خو موږ مسلمان کې یو شی شته، بلکې عام انسان کې یوازې مسلمان نه، چې د الله د طرف نه په موږ تنګدستیا راشي نو فریادونه کوو، او که د الله د طرف نه نعمت راشي نو هم د الله شکریه نه ادا کوو. حالانکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت قدر وکړو، شکریه م ادا کړه، نو دا نعمت او دا مال او دولت خو الله وي زما په لاس کې دی، دا بدله زه نور هم زیات کړم. دا خو الله سره دی هر څه. لوط علیه السلام راغی او دې ته نصیحت شروع، دا هغه نصیحت الله سر به په هغې پرېوته، ښه انکم اناس یتطهرون، تاسو مونږ ته وایه چې دا ګناه ده او دا پلید کار دی، ښه تاسو داسې پاک دامن راغلی یې. څوک خلک دا خبرې کوي که نه، لکه تا داسې مصلې زړې کړې، دا غلطې خبرې، هغه د مصلې زړه کړې نه، هغه د هېڅ هم نه کړی، خو د هغه خپله ګناه ده، خو تا ته خو د نیکۍ خبره وکړه که نه. دا هم په کار دی چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي نو په کار چې خپله هم پې عمل وکړي. یو سړی بل ته وایي چې دا ګناه مه کوه نو په کار دی چې خپله یې پرېږدي. که دې بل ته وایي چې نیکي کوه په خپله نه کوي، بل ته وایي ګناه مه کوه دا ګناه په خپله کوي، نو قیامت کې به ته الله بیا تپوس کوي چې تا ولې دا ګناه کوله. بل ته دې وایي مه کوه په خپله دې کوله، بل ته دې وایي نیکي کوه په خپله دې نه کوله. نو ښه خبره ده چې خپله سړی نیکي وکړي، په خپله سړی ګناه نه کوي او بل ته هم وایي بیا. لیکن که یو سړی په خپله نه کوي او بل ته یې نیغه لار وښوله، څه بله خبره ده؟ تا ته یې نیغه لار وښوله، تا هغه نه پیغور لرې ورکړې، تا مصلې زوی کړې، لاسزبرګ راغلی، زبرګ بچې ته ما ته نصیحتونه کوې، نو څه کونه ګناه، که خبره یې غلطه کړې وې خبره دې غلطه وکړه، خبره یې ټیک کړې ده، بس پرېږده، خیره ته ووایې که نه، تا سره یې ښېګړه وکړه. نو هغې لوط علیه السلام ته دا پیغورونه ورکړل، ښه تاسو ډېر پاک باز یې، ډېر پاکان یې، او موږ ته وایه چې دا تاسو پلیتي او دا ګناهونه کوئ. کله به پې دمکۍ کولې وطن نه مباسو، کله به یې دمکۍ کولې وجنو، کله به پې الزامونه لګول. خو به هر کیف لوط علیه السلام د الله حکم، پیغمبر خو د الله د حکم مطابق لګیا دی، خپل محنت کوي، خپل کار کوي.
د رب العالمین د حکم مطابق لګیا دی هغه خپل تبلیغ ورته کوي او وایي کې هغه 3 جرمونه. ګوره یو جرم غلا او ډاکه. څنګه به غلا ډاکه کوله؟ د بار نه چې به چېرته تاجر راغی او هغه به مال د سوداګرۍ راوړه، کپړه به یې راوړه مثلا، نه به یو ځای کې کېښوده چې دا کپړه مې راوړې ده که څوک اخلي. پخوا زموږ په دې وطن کې به هم خلک په طوقانو باندې ما ته لږ لږ یاد شي سامانونه راوړل او په دې غټو غټو ډاګونو کې به یې وګرځول، بیا به خلک راتلل او سامان به یې ترې وړو. نو چا به کپړه راوړه مثلا یو ځای کې به یې کېښودله په سارو باندې بار دا کپړه مې راوړې ده که څوک اخلي. یو کس به یې ورغی ته راکړه که نه یو لس جوړې کور ته ښې خوښ به کوپی هغه به ته یې راوړ. بل به راغی یو 10 ماله راکړه، بل به راغی یو 20 ماله راکړه، بل به راغی د کلي ټول خلک به راغونډ شو، چا 10 جوړې، چا 15 جوړې، چا 8 جوړې، چا 10 15 جوړې، دا به یې د کور ته یوړ. دې غریب ته پته نه وه چې دې کې به خوښې کې راوړي. افغور به راغی یو 2 جوړې، لیکن خوښه نه شوه د اول. لکه د الله بنده دا خو تا مانه 10 جوړې وړي دي، ما خو دا ځان سره ستا نوم لیکلی دی، 10 جوړې دې وړي دي او تا راوړي 2. نه نه دغه 2 جوړې مې وړې وې سړی په موز غلا ولې راغلی؟ دغه 2 دي کالې واله که نالې نو دسه غل خو نه یم، زمونږ کلي ته رالې په مونږ جامې هم خرڅې او په مونږ غلا هم راغی. هو مسافر وغري بل به راغی هغه به 15 جوړې وړې وې، دا 3 جوړې دا واله خوښ هم پکې نه شوې. لکه بدبخته ما خو ستا نوم لیکلي تا خو 15 جوړې وړې دي. نه نه یاره په مونږ غلا راغلی زما دې جامې ته نه ګورې؟ یو شریفان خلک یو مونږ غله یو، اوس په ما غلا راغلی دغه 3 مې وړي دي کالې واله که نه دي خپل کار کوه. صحیح بس هغه جامې به ته ټولې خلک ووالې او دې غریب ته به 2 یو 2 راوړه ده به مخ سر ټکول چې ما نه خو بلاس جامې راوړې وې او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یوړه ټول قوم به ورته یو ډله شو چې ته لیونې که ته وغی چې څه دې راوړي. هغې غریب به ورته هغه هم پرېښودی چې اوس په دې ته څه وکړمه لا وړه. بیا به لاسونه ټپړل او خندل به چې دا معلومه وه. دا د دوی عامه ګناه. یو خبره ورونو یاد وساتئ که یو سړی ګناه ته ورپټی کوي، ګناه څنګه ګناه ده؟ ګناه د الله خلاف دی او په ګناه الله خفه کېږي. خو دا ګناه تا پټه وکړه او الله ته مې توبه وویسته چې پروردګاره دا ګناه مې کړله او ته راته معافي وکړې. ممکن ده چې پردې حق نه چې الله یې درته وبخي. خو چې ته دا ښکاره ګناه کوې نو په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي. دا ته ډاډه په ګناه باندې زړور یې زړور ډاډه شوې ته په ګناه زړور شوې په ګناه. دا ګناه خو د الله خلاف دی نو ته مخ په مخ د الله خلاف کوې. یو سړی چا پسې پېښې چا پټې خبرې کوي نو دا هم ښه خبره نه ده، غلطه خبره ده. خو یو سړی چې مخامخ چا ته راغی او کنځلې ورته وکړل، یو پېښې چا پټه یو مخامخ نو دواړو کې فرق دی که نه؟ نو چې ته دا ګناه کوې او الله ته مخامخ ودرېدې او مخامخ ګناه کوې نو په دې ګوره الله ډېر خفه کېږي. زه اکثر ویم که نه این مسلمانان زم دا ګیرې مخ رایې. ولې؟ دا یوه ګناه نه ده، دا ډېر ګناهونه دي. یو خو دا ده چې ګناه ده بس د پیغمبر سنت دی او تا وخورئ. دویم دا ده چې په ګناه دې پیسې بیا ورکړئ. که دې په نه یې خورې هغه له پیسې ورکړې، که دې په خپله خورې نو په بیه به ورله پترې اخلې، نو په ګناه پیسې ورکړې. او دریم دا دی چې دا ګناه ته همیشه کوې. یو که یو سړی یو ګناه یو ځل وکړي که نه دا خو ته هر سهار کوې، نی په دویم سهار خو یې خامخا کوې، نو دا ګناه ته همیشه کوې، همیشوالی دې پرې وکړه، ګناه کبیره باندې دې همیشوالی وکړه. او څلورم دا چې زړورتیا پرې کوې، د خلکو مخکې دا ګناه کوې، یو پټه ګناه دا ته د خلکو مخکې ډاډه کوې. او پنځم دا دی چې تا ته دا ګناه نه ښکاري، تا ته دا خریلې مخ ښه ښکاري، ته وایې زه د ټولو نه زیات خشته یم، حالانکې پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و، انبیا پیغمبران خشته و، ښکلي و. دا خو د سړي او د ښځې منځ کې تمیز یو فرق دی. پیغمبران ښکلي وو، ږیره ښکلی شی دی، دا د پیغمبر صفت دی. نو چې ږیره ښکلی شی دی او د پیغمبر صفت دی نو تا ته هغه د پیغمبر صفت ښکلي نه ښکاري او تا ته د زنانو په شان مخ ښکلي ښکاري، څونه غټه ګناه شوه. نو دې نه ځان ساتل پکار دی. د دنیا د ژوند څه پته لګي، یو ورځ ژوند دی او که 2 ورځې ژوند دی او که یو میاشت دی او که 10 میاشتې دی او که کال دی او که 2 کال، خو یو ځل تللی دی که نه. او د ځوانۍ د مرګ او د بوډاوالۍ د مرګ څه پته لګي، دې نه الله خبردار. یو خبره مې دې پورې کوله ورونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګوره ډېر زیات خفه کېږي، به دا ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کولو په مجلس کې شرم به یې نه کو. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خوری را لېږلی،
وی د لا شو ډېره موده شو لوط علیه السلام سره ملاقات ونه شو چې څنګه دی هغې خبر راله راوړه چې هغه راغی صدوم ښار ته نو دا خو دا صدومیان خو ډېر وان نو دی یو کاڼي اوچت کړه د هغه وی چې دا څوک پردیسي راغلی دی ورسره باس شوی دی چې ټس شو نو هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوره یې په دا سر د پاسه په کاڼي وویشت میلمه وویشت او چې په کاڼي وویشت نو د هغه نه وینې وبهېدې نو د هغې غریب دا مخ پې تک سور شو نو هلکه چې سړی دې په کاڼي وویشت نو تخته یا معافي ترې غواړه یا ځان پټ کا نه د هغې د پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوره یې غریب په رونو په وینو روڼ دی وایي ما مټی کلک ونیو وایي ما له به پیسې راکړې هلکه بدبخته ده څه پیسې غواړې دې وینې م کړم سر دې مراله زخمي که جامې دې راله د وینو رنګ کړې مخ یې راله د وینو رنګ کړې یو چې معافي نه غواړې تختې نه نو ما نه پیسې غواړې څه پیسې ما نه غواړې وایي مخ مې دله رنګ کړ سوري مې کړله د دې به راله اوس اجرت راکړې تا له خو ما په مخ باندې ښایسته ښکلي سور رنګ راوبیو او بیا په هغې نه پرېښود قاضي له یې بوته نو قاضي هم پوهه انصافدار و شېر ناپرسان قاضي له یې بوته قاضي ته چې دواړه ور مخامخ شو هلکه ولې وایي صاحب دې سړي له مې دا مخ رنګ کړ او د دې ما له پیسې تېواله دونه زړهورتیا په ګناه هغې ته خپل قاضیان معلوم که نه ده ورته وایي چې ده خو بیا خوشحاله چې ده قاضي له لاړم او قاضي به ما له بدل والي وایي قاضي سلامت وګوره زما دا مخ یې وویشته سر مې زخمي شو وینې ته بیا دی مخ مې ټول په وینو رنګ باندې نو صاحب ما له تې سواله هیل کې یې واچوه قاضي څه وایي وایي دې ټیک وایي ولې ټیک وایي زما چې مخ په وینو رنګ کوي تا له خو رنګسازي وکړه تا له مخ په وینو رنګ کړه رنګسازي ده او قاضي به ورله پیسې ورکړې د انصاف فیصله وکړ دې د انصاف وایي بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوریو هم د هغه خوریو کاڼي ته یې ګوتې کړې شلق شوه قاضي یې په سر د پاسه وویشته وایي تا له چې ما سر رنګ کړو زما په تا څومره پیسې لري رنګسازی کېږي نو هغه زما په دې دله ورکړه بیا وتښتېد ورته تا له ما ده په ما کېږي چې ما له مخ وینې که سر یې راله رنګ کړ نو زما په تا کېږي که نه تا له ما سر رنګ کړه که نه هغه ته دله ما په ځای ورکړه داسې یو شهر ناپرسان او د ګناه یو سیسټم شروع الله ګوره ډېر صابره بادشاه ډېر صبر کوي خو چې الله نیول شروع کړي که نه داسې وګورئ که نه فلسطین ته وګورئ یا د نورو ملکونو علاقو ته وګورئ عراق ته وګورئ مسلمانان دي او نن په ډېرو مصیبتونو کې ګرفتار دي موږ الله نه سوال کړو چې الله دا مسلمانان د دې مصیبتونو نه محفوظ کړه او الله دغې ټولو مسلمانانو امداد وکړه که د افغانستان دی او که عراق دی او که کشمیر دی او که بوسنیا دی او که فلسطین اسی مونږ چې خپلو کې سوچ کوو دا کله داسې اخبار ګورې په دې اخبار کې چې د فلسطینیانو د عراقیانو فوټوان اوس هم راځي که نه نو زنانه به پینټونه اچولي تاسو به کتلي اوس هم زنانه پینټونه اچوي په فلسطین کې اوس هم په اخبار کې کله فوټوان راشي که نه نو د هغوی هغه زنانه او هغه جینکۍ اوس هم پتلونونه اچوي نو الله دې ته نه ګوري چې دوی ماشومان په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل بچی ووایي پردی نه وایي که پردی وایي خو له جګړه جوړه شوه نو خپل له څه پیغه ورکوه ته چې بچي جنګ به نه کوې هغه بل هم پکار چې هغه خپل بچی ووایي نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وایي کافر دغه نه کوي هغه خو جهنم ځای دی بیا زور دی خپل مسلمان له ورکوي دی بیا وایي نو په فحاشۍ باندې په بدعملۍ په ګناه الله صبر کوي صبر کوي صبر کوي خو چې کله نیوکه شروع کړي په الله یقین وکړئ ګورې د الله د ګرفت او د الله د قهر سره بیا یو شی برابر نه کله کله بعضې خلک فریاد وکړي یاره دا ظالم ګوتلی او د صبر وکړو دا ظالم دی دویم د نبي علیه السلام نه زیات خوښ د چا د الله په الله ته دومره د هغه نه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خوښ او د پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې د الله څومره بدي شو نو دومره بل څوک ځکه د محبوب دشمن یې و 14 نیم کاله ابو جهل ته کتلي دي 14 کاله په مکه مکرمه کې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سره نخرې کړي دي غږ یې ورته نه کوو چې مدینې منورې ته لاړ او د بدر جنګ جوړ شو تقریبا څه کال پوشه هغه ټیم هم جوړېږي نو 14 نیم کاله تقریبا پس یې ابو جهل له ونیوه نو مردارېږي الله خو صبر کوي او نیوکه کوي ګورې د الله د صبر نه نبي علیه السلام هم فرمایي قرآن کې الله چې د الله د صبر باندې دوکه نه شی ګورې نو مو وایي چې الله صبر کوي یعنې الله ماته څه وایي نه چې راونیسي ګورې بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی نو دوی به دا ګناهونه کول او ګناه به یې کوله او ډاکې به یې کولې او درېیمه چې کومه ګناه کوله د هلکانو بدعملي
لوط علیہ السلام ورته وایي اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، تاسو داسې ګناه کوئ چې دا ګناه ستاسو نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه ده کړې. دا دوی شروع کړې وه، دا بدعملي به یې کوله او عام مجلسونو کې به یې کوله. او دا داسې ګناه ده ګورې که تاسو نظر او سوچ وکئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي. د ځنګل حیوان هم نه کوي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده او د دې سزا څه ده؟ زموږ علما کرام د دې سزا کې اختلاف کوي. بعض علما وایي په توره یې سرونه ووهه د دې دواړو نه او دا جوسې ولا خقومه په اور یې وسوځوه، تیل پرې واچوه، تیل یې ورته ورته کړه. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې مه کوه. په ښار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګ وي هلته یې وخېجه و د هغه ځای نه یې راوغورځوه. دا دومره خطرناکه ګناه ده. او نبي علیه السلام هم فرمایي اقتلوا الفاعل والمفعول به، دا دواړه مړه کوي، ختم یې کړي. دا څومره سنګینه او دومره خطرناکه ګناه ده، په دې الله ذوالجلال ډېر زیات خفه کېږي. ډېره لویه ګناه ده. دا خطرناکه ګناه ده، سپکه ګناه هم دې کوله. او چې لوط علیه السلام به منې کول، خندا به یې پورې کوله. اخر کې د رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راځي. چې د الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو بس بیا په دعاګانو کار نه کېږي. بیا که ډېرې دعاګانې کړي او ډېرې چغې وې نو بیا کار نه کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام پر لاره روان دی او درې فرشتې راغلې او دا درې واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي. ابراهیم علیه السلام ښکار له تللی و، دا درې واړه فرشتې یې ولیدلې نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و، انتهایي زیات و. تاسو مېلمانه یې وې، یو راځئ کور ته یې بوت، کور یې کېنولو او خپلې بیبي له ورغې چې یو درې مېلمانه دي ورته مهرباني وکړه شابه دوی له د خوراک انتظام وکړه. صاحب ډېر وخت خو د خوراک سوي کړو، بس وي دا سخه ورحلال و سخه یې راونیوه او هغه وله ذبحه کړه په خپله او هغه غوښه مخې یې وله ورته کړه. هغه غوښه په کاسه کې یا په لوښو کې راواغېسته و، مېلمنو ته یې مخکې کېښود. مېلمانه غوښه له ګوتې نه وړي، وی خوا یې که موږ نو بس دی ویرېد. و د هغه زمانه کې دا یو رواج و د هغې خلکو چې چا به په چا ډاکه غورځوله نو یا چاته به یې نیت خراب و د هغه خوراک به یې نه خوړه. اوس خو بل شان لوبه ده. اوس خو پېښور کې اکثر په اخباراتو کې راځي په کور ورشي سړي مړه کي ډاکه وغورځوي او د فرج نه مېوې او کیلې او سیوان راواغېستل او هغې وخوړل او پوستکي په ځای پرېښودل او لاړل. عجیبه نظام دی په خدای یقین وکړه. درندګان دي دا خلک، د الله یاره په اړه کې نشته. دا سوچ نشته چې زه به الله ته د قیامت پر ورځ مخامخ کېږم. قیامت خو لا لرې دی، قبر کې به مخامخ کېږم، نخرې به وکړم، پیسې به وګټم، دولت به وګټم، خو دې قبر نه به زه به وکړه به نه ده. هلته خو بیا ما سره رعایت نشته. قسم دی د الله یاره د مونږ زړونو نوتې ده. که د مونږ په اړه کې د الله یاره رالی سپم دی، هلته به هغه کور والا اخبار لیکي وینې بیګ یا په وینو کې ترپېږي او دومره د خدای نه یارېدل نشته چې د هغې د فرج نه به سامان راولي، هغه کیلې مالټې دی به هغه خوري، پوستکي به مته وغورځوي. د هغې زمانې د ډاکو رواج ښه ډاکه کړم، چا نه مړې کوي، چا سره زیاتې کوي، نو د هغې خوراک مې نه کوي. چې ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چې دوی خو د خوراک له ګوتې نه وځي، بس پو یارېده. ورته ولې نه خورئ؟ موږ نه خورو. دا دوی نیت خراب دی، موږ ته نیت درست نه دی، ولې نه خورئ؟ چې ویارېد کړی ابراهیم علیه السلام پې پوه شو چې دا خو نیتونه یې خراب دي. نو فعلا فرشتې ورته وایي نه انا رسول ربک، موږ به ستا د رب استازي یو، نه یارېږه. بلکل لکه چې هېڅ فکر او سوچ را نه ولې، موږ ستا د رب استازي یو. څه له راغلي یې؟ موږ دوه خبرو له راغلي یو انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم ته رالېږلي شوي. بس هغه لوط علیه السلام خورې کړي دي اوس او خیرې د الله په دربار کې قبولې دي. موږ هغې له راغلي یو، هغې وجنو پرېږدو نه به دا قوم نن تباه کوو. او تا له هم یو خبرې له راغلی یو، هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی نو ستا بیبي د حضرت ساره رضي الله عنها هغې له به الله یو زوی ورکوي. وروسه پښتانه وایي که نه غم او خوشحالي چې ده رور خور دی. هلته ابراهیم علیه السلام او حضرت سارې له به زوی تش خبرې ورکوي چې تاسو له به الله زوی درکړي مبارک.
او دا ورته وایي چې د واره قوم دې تباه کوی نه پرېږدو، هلته په هغې غم او په دوی خوشحالي. حضرت ساره رضی الله عنها کور کې وه، ممکن ده دا د مېلمنو ځای هم کور سره به نږدې دیوال به و، خو خبرې هغې واورېدې، نو هغې د تعجب د وجې نه مخ ته داسې زنانه اکثر څپې به ورکړي د خوشحالۍ نه یا تعجب د وجې نه. ښه زما پسې اولاد کېږي، زه خو بوډی یم خو شنډه بوډی یم. ابراهیم علیه السلام هم وایي چې زه خو هم بوډی یم او ښځه مې هم بوډی ده. او د بچو د پیدا کېدو چې هغه کم طاقت دی او الله تعالی انسان له کوم طاقت ورکوي، نه زما شته نه زما د بیبي شته دی، دا هم څه ووایي؟ هغې ورته وایي دا د الله فیصله ده بس. او الله چې کومه فیصله کوي دغه کېدو غواړي. دا طاقت خو الله ورکوي. خدای پاک یې دا هلک نه هم دا طاقت اخیستی شي، د جینۍ نه هم اخیستی شي، بوډا له هم ورکولی شي، بوډۍ له هم ورکولی شي. دا خو د الله خوښه ده، دې کې څه دی؟ بس یقین خو برابر شو. اوس څه کوې؟ بیا د لوط علیه السلام قوم وځو، ان فیها لوطا. تاسو هلته دی د مار واره چې لید پکې پرون لکې یاره راغله چې قوم عذاب ورکوي د مار واره چې دی، ځکه د الله عذاب چې راشي که نه ټیک د پیغمبر الله ساتي، او چې عذاب راشي نو عذاب سره بیا پښتانه وي که نه وچو سره وي لامدم سوځي، بیا د الله عذاب یو شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم به راځي په بیت الله به حمله کوي اخره زمانه کې، نو چې صحرا ته را مخامخ شي نو الله به یې هلاک کړي. نو چې څومره قوم دی ځمکه به وشلېږي او ټول به پرې ننوځي، کعبه به ته الله بچ کړي. صحابه تپوس کړي الله رسول د جنګ په نیت راغلي هغه به جهنم ته ځي، او که څوک هسې په قافله کې را روان وي او نیکان یې مسلمانان یې هغه به الله جنت ته کړي، په عذاب بیا یو شان راځي. د ابراهیم علیه السلام باندې فوراً یېره راغله، ای د الله استازو په هغې کې خو نه مار واره دی لوط علیه السلام وی د الله فیصله راغله چې لوط علیه السلام او د هغه قوم د هغه خاندان به بچ کېږي او بچ کېږي. صرف یوه خبره د لوط علیه السلام چې هغه هم د دې قوم مخبري کوي، جاسوسه ده، هغه هلاکېږي او باقي به هغه بچ کېږي. راغلل دلته کې لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام له خو زوی زیری وایي چې لوط علیه السلام له دوی راورسېدل په خشتو شکلونو مزیدار دولي هلکان نوجوانان، دا فرشتې په هغه شکل ښکلي چې راغی لوط علیه السلام له لوط علیه السلام دوی ته وکتل، نو د هغې غریب پړه باندې یره راغله چې یا خدایه څوک یې ویني مېلمانه وي، اوس به دا څه کېږي؟ دا خو ډېر دولي هلکان دي او ډېر ښایسته دي، خوبصورته دي، او چې الله ذوالجلال په ښکلی شکل رالېږي دا به ښکلی شکل وي. یا الله زما دا قوم ته خبر نه شي، هغې کې خو دا ګنده بیماري ده، رسوا نه شم پروردګاره. څوک وایي قوم په خپله خبر چې څوک وایي چې د ښځې هغه پلیته ښځه چې ونه هغې جاسوسي وکړه، او چې دوی څنګه راننوتل کور ته، دوی غریب ډېر زیات الله وایي ضاق بهم ذرعا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، غمجن شوړه کې فکر راغی چې دا خو زه باغ لکه د مېلمه بېعزتي چې د چا وشو خو دا د هغه بېعزتي ده که نه، دا خو به زما غټه بېعزتي وشي، دا به څه چل کېږي. دا خلک خبر چې خبر په ټول رالل، او دې ته خو پته نه لګي دا فرشتې دي، دا په انسان په شکل دي چې هغې څنګه رالل، د دروازه بنده کړې وه، دروازه یې وتړوله. ورلرکه وایي څه کوې؟ وایي ورلرکه ته مونږ دلته ګوره دومره ډاډه و د خبیث بچي، خپل پیغمبر نه هم حیا نه کوې، د یو بل نه د خلکو نه هم حیا نه کوي، چا کې خو حیاوي ګناه پټه وکړي که نه. وایي څه کوې؟ وایي تا ته زمونږ پته نه لګي چې ته مونږ نه تپوس کوې چې څه کوې؟ دا مېلمانه څوک دي؟ ورلرکه مونږ ته. دې غریب ورته زولی نیول شروع کړو چې د خدای خاطر وکړه، دا څه کوې؟ ما مېلمن ورته مه رسوا کوې، مه مې شرموې، او که خامخا ستاسو د خپل خواهشاتو خبرئ نو ستاسو د قوم دا څومره جینکې دا د پیغمبر ګمانونه دي، د قوم جینکې د پیغمبر اولاد دي، دې سره نکاحګانې بدله وکړه. خو د الله لحاظ وکړئ، د خدای خاطر وکړئ چې ما مه رسوا کوئ، مینتونه ورته کوي، زارۍ هغوی ورله دیکې ورکړو چې دروازه کوله په یو هم ته تا ته زمونږ د ارادې پته نه لګي، تا ته معلومات نشته چې موږ سره راځو، دروازه کولاوه. دا خدای نه یو ټکي وخت لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد، یاره ارمان کوئی زما طاقت وي، خپل طاقت نه وي، یا زما یو مضبوط قوم وي نو څه سبا وه، خپل طاقت نه وي چې دې ته اوس ما مزه سکولی وي،
او که مضبوط قوم مې نو بس بیا به هم دوی باندې نه وي راغلی خو ارمان د خو دلته مسافر یم بل ځای نه راغلی یم قوم مې مضبوط نشته خپل طاقت مې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یرحم الله لوطا الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي د الله پیغمبرو خو دا خبره ونه نه وکړه چې که زما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه د الله نه لوی طاقت د بل چا دی د چا د خپل طاقت اډو وینه د چا د خپل قوم اډو وینه الله د هر چا شته خدای چې سړی راونیسي زما د خدای قسم یې که طاقت یې خلاص کړي غټ غټ پهلوانان تاسو به خپله لیدلي دي او چې الله څوک راونیسي قسم په خدای که قوم یې خلاص کړي نه بچي خلاصولی شي نه مال خلاصولی شي د الله نه پړه کې یاره پیدا کړي مسلمانانو او نبي علیه السلام خو فرمایي الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي وي دا وله نه وه پکار دوی زور لګوي اخر کې چې خوند نه کوي ښه ورنه لرکې ورېږه په دیوال ته راوړو دوی په دیوال ته راوړېدو کوشش شروع کړ هغه فرشتې لوط علیه السلام ته وایي غم مه کوه سوچ ونه کړي دا واده کول لن یسولونه دوی موږ ته هرګز نشي را رسېدی من به الله استاد یو فرشتې یو نن راغلی یو دوی له عذاب ورکو دروازه ورته کوله وکړه بس لوط علیه السلام دومره بیا خوشحاله شول هغه دردمن د وجې نه وی کله به عذاب ورکوې هله شا به اوس زر وله ورکې وی لیس الصبح بقریب لیس الصبح بقریب سبا خو دا نږدې دی که نه لږ صبر کوه د دوی ټیم سبا دی سهار وختي ورته عذاب ورکوو خو چې دروازه یې ورته پوره وکړه روایتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ورته خپل وزر نه باندې داسې ولقو چې ویې لقو هغه ټول الله په سترګو ړانده کړل او ټول ړانده شو هغه بیا ړانده شو او دا ته جادوګر مېلمانې راوستلې چې مونږ سترګې ړندې کړې داسې جادوګر مېلمانه دي به دوی ته یې ویل تاسو مهرباني وکړئ شا به یې کډه کوډه والی سهارو باندې خپل سامانونه بار کړئ او د کلي نه وځئ او چې تاسو څنګه ووتئ سهار وختي به په دې د الله عذاب راځي لوط علیه السلام ته چې یو ښځې بدې غم نه کې د دې مطابق هم فیصله شوې ده مدینې په زر زر خپلې کډې کوډې راونغښتې چې کوم ساري ماري ورسره یا څه په سر باندې سامان ونی شو هغه یې بیمار کړ او د کلي نه ووتل دغې وخت کې هم د قوم ذهن نه ګورې سوچ رانغی کله چې دغې وخت کې دوی هغه خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړی وی او د الله په حضور کې توبه ایستې وې نو د یونس علیه السلام د قوم توبه الله قبول یې نه کړه شوی څه کې رانغی نژاړه ووتی روان دي او ښځه یې څوک وایي نه تله چې زه نه ځم دې قوم نه او څوک وایي شا چاته به یې ښځې قتل رب العالمین په درې قسمه عذاب راوست بیا درې قسمه عذاب څه شی دی یو خو دا وه چې جبریل علیه السلام راغی یو مضبوطه چغې پې وواله ښه مضبوطه دویم دا وه چې د دوی د آبادۍ اوچتې کړې دا 15 ښارونه یې چت کړل اسمان ته بعضې روایاتو کې راځي چې دومره د دوی د آبادۍ د ځمکه اسمان ته اوچته کړه چې د دوی چرګانو بانګونو د سپو اوازونه اسمان کې اورېدي شو دونه یې سپو رسوله او د هغه ځای نه یې پرې رالوړې کړه او یوازې رالوړې کړل هم نو د پاسه یې پې د کانو بارانونه مو کړل اوس هم تاسو تاریخ وګورئ هغې ته بهیر لوط هم ورته وایي بهیر مردار هم ورته وایي او د تاریخ دانان دي د هغه سیر هم کوي تاریخ کې باقاعده یې په دې کمپیوټر باندې د هغې یو سیډ هم جوړه شوې ده باقاعده په دې کمپیوټر د هغې هغه دغه ما په خپله کتلی دی هغه څه ورته وایي فوټو کمپیوټر به هغه لقب چې اوس هم تاریخ دانان وایي چې دا چې تا پخوا دلته کلي په زلزلو تباه شوي دي د هغې آبادۍ لوړې پرتې دي 400 میټره په ځمکه کې د دوی آبادۍ لاندې لاړې 400 میټره مخکته لاړې د پاسه پرې دره ووتې د دریاب په غاړه او هغه بهیر مردار ورته ولې وایي اوس هم اوبو کې به چې سړی پرېږدي نو په دې سړی ډوبېږي اوبه دا خاصیت دی چې پکې پرېوتې نو ډوبېږي به هغې اوبو کې خلک دغسې وردانګې ډوبول نه کوي هغه اوبو کې هغه خپل د ډوبولو هغه طاقت هم نشته ما په خپله په کمپیوټر باندې هغه د کمپیوټر یو پکوړه غوندي یو سیر وي په هغې ښکاري ما کتلی دی هغې اوبو کې هغه طاقت نشته دی چې سړی پکې ډوب شي خلک پکې ورځي کښېني پکې ډوبول نه کوي داسې پکې ګرځي راګرځي دا د رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شوه قرآن ګل نافرمایي که نه ان بطش ربک لشدید د الله نیول او د الله غضب ګوره ډېر سخت دی
للسخط. ان بطش ربک الله نیول انه هو یبدئ و یعید، پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي، دوباره ژوندم الله ورکوي، ژوندی ژوندم الله ورکوي. وهو الغفور الودود، الله بخښونکی دی، خلکو سره مینه هم کوي. ذو العرش المجید د ډېر لوی عرش خاوند دی او د ډېر لوی بزرګۍ خاوند دی. فعال لما یرید، چې څه کوي نو الله کولی شي. هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود، تا ته وایي د فرعونیانو د سمودیانو د دې لوط علیه السلام او د نورو لښکرو خبرې نه دي معلومې. فالذین کفروا فی تکذیب، لیکن کافران وصل الله د الله ټولې خبرې دروغ ګڼي. والله من ورائهم محیط، الله وایي زما طاقت د دې ټولو خلکو نه ګیر چاپېره تاوړي، چې بیا نیول کوم نو زما طاقت مقابله څوک نشي کولی. منال کیف دا خبره معلومه شوه چې یو خو ګناه بلکل ګناه ده، الله پې خفه کېږي، د الله خلاف دی، خو ښکاره ګناه باندې الله ډېر خفه کېږي، ښکاره ګناه باندې کېږي. دویم دا ده چې غلا او ډاکه دا د الله د قهر سبب دی. او بل درېیمه ګناه چې دا کومه خطرناکه ګناه ده، الله یې مسلمان وساتي. د دې ګناه د وجې نه رب العالمین دا ټول قوم تباه او برباد کړ. او الله دا هم ښیي چې که یو سړی وایي چې زما ډېر لوی طاقت دی، لوی طاقت دی، نو د الله د طاقت نه لوی طاقت دی چا نشي کېدی. د رب العالمین غضب له، د خدای قهر له ورتلل دا نه دي پکار، د الله مقابله نه ده پکار. که سړي نه دنیا شي فورا د الله نه معافي غوښتل پکار دی. د دنیا په دولت او د دنیا په طاقت باندې، په خپل ډول ډال باندې، په خپل قومیت باندې، په خپل ټوپکونو باندې، په خپلو نوکرانو هېڅ اعتماد ساتل نه دي پکار. اعتماد او بروسه تاسې د الله په ذات پکار. رب العالمین دې موږ د دې ګناهونو نه ساتي او الله دې موږ له د نیکو اعمالو توفیق رانصیب